مخکې ګل چې مخکې بلې ګلې زموږ سره اوسئ ډېر پښتانه دي راځئ د ما سره د باندې پښتنو د محبت زه د خبرونه ډایرکټ وړه زه هیڅ خبره نه زه چې ویدی نه زه هیڅ خبره نه زه ماشاءالله ماشاءالله زه ودرو بس دې بس ودرو زه بریزي بل به ګلې راغلی به ګلې بخوړې راغلی برن لاټ به ګلې راځه زه خبره زه ورګه بس صحیح تاسو را کوشه راځئ ها السلام عليكم لك شادر سيف الواحد بعيد خواست جستيك تراشي سيف الواحد سيف اجي شايفين سيف الواحد امين سيف موبايل سايد بعد راشي اخو سايد تجي زاد رياض دركون کارګو د سټاف حبیب الرحمن صاحب ته طرفنا طاهر بھائی دا او دې ټولو پښتنو ته د زړه د کومې هرکلی وایم او ټول په خپل خپل ځای باندې کېنئ چې په منظم طریقه باندې زموږ دا پروګرام وشي نو ډېره ښه خبره ده روزانه په خپل خپل ځای باندې کېنئ په خپل خپل ځای باندې کېنئ لږ لږ رامخکې شئ ځان لږ لږ کم کړئ او کېنئ روزانه روزانه ټول په خپل خپل ځای باندې کېنئ چې موږ دا پروګرام سټارټ کړو په خپل خپل ځای باندې کېنئ روزانه په خپل خپل ځای باندې کېنئ روزانه په خپل خپل ځای باندې ټول کېنئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اي زاب كيني بزازه كيني دا خلک معمولی تاسو چې دا حقیقت بیا موږ خپل پروګرامونه کوو ان شاء الله په خوشحالي باندې او دا زموږ د خوشحالي پروګرام دی خدا سي نه چې زموږ صحیح منظم نه یو نو دا پروګرام به زموږ ټول ګډ وډ شي بیا به څه مزه ونه کېږي تاسو کې به خپل خپل ځای باندې روان خو ما شو ميسي هذا كارو ده موبايل هذا بلاي وكيسي ciao رجع سلك ما كراشي بجاري روزانه ټول کې نه خاموشي جوړه کړي چې پروګرام باقاعده موږ آغاز وکړو روزانه په خپل خپل ځای باندې کېنئ په خپل خپل ځای باندې کېنئ موږ د دې پروګرام باقاعده آغاز کوو موږ چې دا پروګرام په سمیشن باندې شروع کړی سیف الواحد امیر صاحب او خبر صحیح طریقه باندې بایجان سره سیف الواحد صاحب ته هم تاسو دیو د خطاب مخامخ شئ مخاطب شئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یو خبره به کوم او ټول به امین وایه خدای مو دې مونږ د نظره نه کړي امین او الله دې تاسو ټول لري امین زما ورونو ډېره مننه په کوم مقدار سره تاسو زما استقبال وکړو ډېره شکریا ادا کوم زه راغلی یم صرف او صرف د دې روډ دپاره دا پښتون چې دی مونږ مخکې ویلي دي چې مونږ ډېر کسان چې کوم دی زما خبرې ته لږ په غور سره غوږ کېږدئ ګپ به لږ تصویران به مو باسو سبا پورې دلته مې چېرته هم ستاسو نه لرم یو کس چې کوم دی د ډېرو کسانو مدد نشي کولی یو کس د ډېرو نشي کولی او ډېر کسان چې راغونډ شي د یو کس مدد کولی شي هغه زموږ لاره د دو هر سړی دی په خپل ځان راولي زمون خورکه هغه سټوډیو ته تللی و شمال نیوز ډاټ کام ته تاسو به ویډیو کتلی هر سړی دی په خپل ځان راولي موږ هم په کور کې خویندې میندې ښځې بچي لرو که داسې سبا زمونږ ښځه یا خویندې میندې لاړې شي او د چا دپاره امداد بلکې ما ته پته ده هر دویم کس دلته پساو دی په دې ځای کې پساو دی خو که مونږ یو ورور په خپل نرتوب باندې ټول وباسو له دې ځای نه دا به زموږ لپاره کامیابي نو تاسو ټول ته درخواست دی چې انشاءالله دا یو دا په مثال یو ورور دی یو شکل دی خو دا پوره پښتون دلته دی پښتون ولاړ دی زموږ پښتو دلته ولاړه ده نو موږ د اوسه چې څونه هم کېږي د خپل ورور سره به یې کوو په دومره ډېر قرضې راغلي دی بد پساو شوی دی او زه دا شمال نیوز والم شکریا ادا کوم چې موږ ته دا سیز را مخې ته او دا پښتانه وتوخی دا پښتانه څو پورې ژوندي انشاءالله یو پښتون مو ښه خبره نه کېږي انشاءالله سبا له به انشاءالله زموږ چې کوم پروګرام دی او په اصطلاح کې حاجي صاحب زګي کوم دی 18 نمبر کې دی لوکیشن به سره انشاءالله زه به پیج باندې شیر کړم تاسو ټول ته درخواست چې راشئ هلته کې به خبرې هم کوو تصویران به مو باسو او تاسو ټولو ته درخواست کوم ګوره دې لفظونه وې راغلی ډېرو لفظونه وې راغلی خو که تاسو ټول ملګري راغونډ شوي وئ نو یوازې زما فرض نه دي چې زه هر ځای کې ته ځم تاسو ټول له پکار دي که په دیره کې ستاسو یو کس وګرځئ په دیرو باندې 10 12 ماشاءالله دغه ټول پښتانه یې د خیره سره نو دا خو د یو ورور مثلا داسې زرګه ورونه پراته دي دلته په ریاض کې د هغو مسلې دي نو تاسو ټول ته درخواست دی چې داسې ورونو سره وردېږئ چې د دو واړه نه مجبورېږي چې چېرته میډیا ته ځي او سوال کوي اپیل کوي دغه زموږ هم واړه دي زموږ هم میندې خویندې دي ستاسو له ټولو زړه ډېر شکریا ادا کوم او دې ورور سره به انشاءالله موږ ټول ورځو انشاءالله الله خیر ډېر ټول ورسره ولاړم یو ودرېږو به ورسره الله کېنه ښه یو خبره وکړه زه به تاسو ته یو شعر د دې باره کې ویمه که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لانونه شي دا بوټي به لونګ شي د دې نه بعد زه سید نبی اجز صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه راشي تاسو ته په شارټ کټ الفاظ په خپل شاعرۍ کې د پښتنو دا